دریم زمونږ بعضې کسان د تفسیر شوقیان د قرآن پاک، هغوی غواړي چې موږ د قرآن پاک نه ځان خبر کړو. نو دا ټول په یو چینل باندې نه کېږي. بعضې کسان د هغې شوقین یو، د دې دپاره موږ ځان له یو چینل جوړ کړی دی باقاعده د تفسیر قرآن بای مفتی رحیم داد. زما په نوم باندې بیا د تفسیر قرآن خپل چینل دی. نو په هغې کې د سورة فاتحې تفسیر اوس روان دی، بیا پسې سورة بقرې، سورة ال عمران. کوم کسان چې د تفسیر شوقیان نو په هغې کې یو تفصیلي او ډیټیل سره ترجمه د یو آیات 2-3 درسونه یې پکې، د هغې شان نزول، په هغې کې مسایل، په هغې کې جدید مسایل، قدیم مسایل، د هغه آیات نکات او هغه آیات سره متعلقه مسایل هغه هم هلته بیانېږي. څه قسمه معلومات هغه ته پکار وي هغه چینل دی جوین کړي، نو انشاءالله هغه ته به پوره فایده کېږي. الله دې زموږ دا کوشش، زموږ ویل او ستاسو اورېدل خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشپک آیاتونو کې د الحمدلله ویلو حکم شوی دی. دیو جن بعض عالمان وی چې الحمدلله ویل واجب دی او الحمدلله ویل فرض دی. چیرته په ټول عمر کې خو یو ځل الحمدلله وایا. حمد ویل کېږي د الله حمد او ثنا ویل، د الله ستاینه کول، د چا صفت کول، په دې عقیدې سره چې د هغه تعظیم پکې ستا غرضي. بعض وخت کې سړی چا پورې خاندي او یو خبره کوي، وایي لکه مفتي صاحب را روان دی، نو دا د هغه عزت دی، عام کس ته وایي. نو علی وجه التعظیم چې د چا ادب کې، د چا مینه دې په زړه کې پرته وي او د هغې دپاره بهترین الفاظ او ښکلي الفاظ اختیارې، دې ته ویلی کېږي حمد و ثنا. او پښتو کې دې ته ستاینه وایي او دغه رنګې فارسی کې ورته ستایش او ستودن ویلی کېږي او ستاینه کول په ورته اردو کې وایي. نو عزتمندو دا د دې سورة فاتحې خلاصه شوه. بعض عالمانو یو بله خلاصه بیان کړې ده چې اسانه خبره ده. په سورة فاتحې کې به شپږ قسمه لوی لوی مضامین بیانېږي. یو پکې د الله توحید بیان شوی دی، بل پکې قیامت بیان شوی دی، او دریم پکې احکامات بیان شوي دي اهدنا الصراط المستقیم کې، او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې، او د قیامت بیان دی مالک یوم الدین کې، د توحید بیان دی الحمدلله کې، او دغه رنګې رسالت او بشارت هم پکې بیان شوی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان هم پکې شوی دی، پیغمبرانو بیان هم شوی دی. صراط الذین انعمت علیهم، د نیکانو خلقو په لاره مې بیان روان کا. نو په نیکانو کې د ټولو نه نیک مخلوق کې هغه محمد رسول الله، نو ضمناً پکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بیان هم دی. او دغه رنګې یو پکې تخویف بیان شوی دی چې د څه شي نه به یریږي. نو بنیادي شپږ مسلې پکې بیان شوي. یریږي به د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د ګمراهو خلکو نه، او چې په کومو قومونو باندې د الله غضب شوی دی د هغې نه به یریږي. په سورة فاتحه کې 7 آیاتونه دي او د بسم الله سره په دې کې یو کم 10 کلمات دي او 142 142 په دې کې حروف دي. د اکثر علماو په نسبت باندې او د حضرت علی صاحب د قول مطابق دا مکی صورت دی، او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا مدنی صورت دی. بعض حضرات وایي چې دا هم مدنی صورت دی هم مکی صورت دی. دا په مکه کې نازل شوی، په مدینه کې نازل شوی، ډبل نازل شوی دی. د دې صورت نزول څنګه شوی دی، کیفیت نزول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا زمانہ د وحی کې یا چې وحی کله نه راغلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا ته د خلوت د پاره تلو، د تنهایی د پاره بتلو، ځکه وحی خو نه راغلی، احکامات نه راغلی. نو الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی کوله، ځان له بناست. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یریدو اورانه خدیجی بی بی ته وی لقد خشیت ان یکون خالتنی شیء فقالت وما ذاک. ویسه شکل تخپل عبادت کوم او خلوت کوم،
نو ما ته په منځ کې داسې رکاوټ سره راځي خلط کېږي را سره نورې خبرې اوازونه راته راځي خدیجه بی بی ته پوښ کوي وما ذاکا څه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال انني اذا خلوت سمعت النداء اقرا وسه چې خپل عبادت کو مینز کې आवाजونه راځي اقرا 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 وایا ما پس وایا نو یې ډېر یاريږي بخاری شریف کی روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل رااله او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام درې ځل داسې غاړه ور کړې وکړه نو خولې شوی او ډېر زیات او یریدل نو عائشہ حضرت خدیجه بیبي ته وایي چې زه په ځان باندې ډېر زیات خو یریدم سوچ کوي چې غر وي تنهایی وي او تیار وي او ناشنا مخلوق تا سره مخامخ شي او تا سره خبرې کوي نو انسانان په خپل کمره کې یریږي زمونږ د جمعات کې مخالف کوي دا بر جمعات دروند دي نو زه پکې یو میزان نکې ناستم ما ویل زدي سره بس پکې نو الحمدلله اوس پک شو او دا ټول قاریان او دا ټول ماشومان او تورخیږي خو بهر حال انسان فطری طور سره د خلوت نه د ځان لذینه یری نو د خدیجه بیبي یو ترو یا رشتہ دارانو کې یو مولا ورقه ابن نوفل نو نبی علیہ السلام یې هغه له بوتلو نبی علیہ السلام تا ټول قصه بیان کړل داسې اوازونه ما ترازي نو هغه ته خبر وکړه اذا اتاک النداء فاثبت له چې به درته اوازونه کیږي یعنی ګمو بس التا قائم اوسه او نور روایتو کې راځي چې ورقه ابن نوفل ورته وویل هغه چون کې د مخکینی کتابونو لوی عالم او هغه کتابونه هغه لیکلي او دا هغه شرع او کتابونه لیکلي او پویدو په نور ته ذالک الناموس وی غیره هغه دا جاسوس نه دی دا ناموس دی جاسوس ویل کېږي بدی خبره رسول کې ناموس وی د خیر خبره رسول کې وی دا خو یو ناموس دی او دا حق فرشتہ د چې کوم پیغمبرانو لراتلا نو یریګه مو چې صدر ته وای بس توکل کا وای او پس نو به نبی رسول الله چې بل ورځ لاړې جبريل عليه السلام رااله نو دا آیاتونه ورته ویل قل بسم الله وای وای دا الله په نوم باندې الحمدلله رب العالمین نبی اسلام په شروع شدا سورته اگر چې اولنی سورتونه اقرا بسم ربک الذی هغه آیاتونه نازل شوي خو عالمان وی اول سورت چې نازل شوی هغه دا نازل شوی یو وی آیات یو وی سورت دا نازل شوی اعلی اختلاف پکشتا نو پدې کې دراصل اصل مسله د حمد نو نن موږ تاسو ته د حمد فضایل بیانو چې الحمدلله او حمد ویل دا څومره لوی کلمه ده چې الله رب العزت خپل کتاب شروع کړی دی مسلمانانو لپاره لوی عبادت موږ د الحمد لله شروع کړی دی صورت اعتبار سره نو دی وجه نه عزت مندو تفسیرونه لیکلي دي چې په دنیا کې څومره نیک خلک تیر شوي دي هغوی الحمدلله ویل ده قرآن د دې گواه دی هر شاکر بنده هغه د الله حمد کړی دی لکه د ټولو نه اول پیغمبر آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام د ټول نړۍ خبره شکل کړی د په دنیا کې هغه د الحمدلله کلمه ویل دا چې کله آدم علیه السلام الله د فرشتو په ذریعہ باندې تیار کو د جوسه جوړه شو الله رب العزت پکې روح واچو چې روح پکې واچولې شو او د سپېګمو ته داسي او پوجې د روح راورسېدو او سر ته را رسیدلو نو دلته ولا انترشي او پرنجي ورلې پرنجي وکړو چې پرنجي وکړو الله رب العزت ورته فضل کې دا کلمات واچول او ویل الحمدلله اے الله ټول صفاتونه ستاسو لپاره دي دی باندې ځان له یو پورا بیان د عزت مند الحمدلله د پرنجي په وخت کې بوالي وای انسان پرنجیو کی نو الحمدلله بوالي وي نو عزت مندو د دې درې وجې چې کله انسان پرنجیو کی نو دا وای الحمدلله ځکه آدم علیه السلام داسې کړو
او آدم علیہ السلام چې الحمدلله ویلا الله ورته يرحمک الله الله دې پتا باندې رحم وکي او زه به همیش پتا رحم کو نو طریقه دا چې څوک پرنجیو کې الحمدلله وي بل کس په ولا جواب کې يرحمک الله وي او بیا به اولنې کس يهديكم الله ويصلح بالكم یا يغفر الله لنا ولكم بخاری شریف کې دا الفاظ راغلي دا به آدم علیہ السلام پرنجیو کو مونږ چې پرنجی کو ولی الحمدلله ول د دې درې وجې د الله شکر به ولی ادا کې ځکه عزتمندو چې کله انسان پرنجی کوي نو ساينسي او طبي خبره ده چې کوم انسان پرنجی کوي دا لیونی نه لیونی پرنجی نه کوي دا یو طبي او حکیمی خبره او تاسو ګورئ چې کله ماشوم پیدا شي او د ټول اول پرنجیو کې ټول وای ماشاءالله ماشوم صحیح دی دا هغه د تندرستۍ نښه او چې کوم ماشوم پرنجیو کې نو هغه لیونی نه دا نور خو پته نه لګي پټه خربوزه دا خبرې نه شروع کړي نو خو چې پرنجیو کې بس پته ولګي چې ماشوم لیونی نه دی نو چې کله ته پرنجیو کې ته الحمدلله خدایا پاک استا ډیر شکریا دا چې زه د مینټل نیم پیدا کړې زه د لیونی نیم پیدا کړې دا لیونی مستا انسانان دي ګډوډ ګرځي چا پرتوک نه اغوسته چا لیونی کنځلې کوي سو کانیولی یا الله شکر دې چې زه د لیونی نیم پیدا کړې دوی په دې وجه الحمدلله وی چې پرنجې دې وکړو چې دې سره د انسان په بدن کې چستی راځي نشاط راځي طبي ماهرین وایي چې پرنجې د انسان لپاره ډیر زیات مفید دي ځکه د انسان په دې پوزه کې بیکټیریا او جراثیم جمع کیږي د دې په غوږونو کې جمع کیږي په دې دماغ باندې مختلف جراثیم جمع کیږي په پړو کې مختلف گرد و غبار او مختلف جراثیم جمع شي نو چې کله انسان پرنجې وکړي او خپه اخلاص سره وکي نو د پوزې نه هغه بیکټیریا او هغه جراثیم لري شي نو الله رب العزت تعالی نشاط درکې دی وجه نه پرنجي نه پس انسان بالکل چست شي دی وجه نه بخاری شریف یو روایت ده ان الله يحب العطاس وی پرنجي د الله ډیر زیات خوښ دی دی وجه نه چې کله پرنجي انسان کې نو خلق الحمدلله وی نو الحمدلله د الله ډیر خوښه ده او انسان د پاره دی وجه نه ضروری ده چې د کې نشاط را پیدا شي د بدن نه بیماریاں لري شي دی وجه نه ډاکټرانو لیکلي دي چې پرنجې باندې ایساره بعضی کسانی پرنجې په زور ایساره موز کې دې پرنجې راځي قلاري دي راشي هغه وخت کې بلا کلمات نه خپل موز بکې او کزله کې چاوول ودی نو پرنجې ایسارول دا د دماغ پردې کله نه کله شلي او دا شان د غوګونو پردې مو سره شليږي کله نه کله او په پړو کې نقصان پیدا کوي او دماغو کې نقصان پیدا کوي دا غي نسونه نری رګونه سره شليږي نو دی وجنه پرنجې باندې اشاره وای دریم باندې دی وجنه الحمدلله وی چې کله انسان پرنجې کوي نو د دا شکل ډیر بدرنګ شي د دې نه د کارټون ځان جوړ شي ګینه ته اسې د کله ودرېږي شیشه کې او داسې د پرنجې په شان شکل جوړ کا نو د ځان نه بم پویریږي چې لکه دا څه شی ما نو د دې وجنه چې کله ته پرنجې کې ستا شکل ډیر بدرنګ شي او چې پرنجې دې ختم شو نو ته به الحمدلله په دې خبره باندې چې شکر دې خدای پاکه دا کم شکل می چې د پرنجي په وخت کې جوړ شوی او چې روسته به دا شکل پاتې نشو ګینه خزه ومراته درانیز دی کې دې بچو ومراته ویل چې کارټون ما ماراله الله رب العزت تعالی شکل واپس بل حال ترا وستو نو ته به فورا الحمدلله شکل عزت مندو الله رب العزت انسان له یو سیره ور کړی دا خسته شکل ور کړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا معتدل جسم دا برابر او مناسب او خپل چهره دا د الله رب العزت یو لوی ور کړه دا پته وي چې وینه الحمدلله چې پرنجیو کې وي الحمدلله بهرحال خبره دا شروع د دنیا هر شاکر انسان د دنیا هر نیکمل انسان د الله شکر ادا کړی دی لکه آدم علیه السلام چې کله پرنجې وکړو وی الحمدلله دغه رنګ نوح علیه السلام بارکه الله رب العزت قرآن کې وی الحمدلله الذي نجنا من القوم الظالمين
نوح علیہ السلام الحمدللہ ویلے وا دغه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بارک اللہ قرآن کې وی اغم الحمدللہ ویلے وا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق اے رب کائنات زستا ډیر شکریا ادا کوما چې زما عمر ډیر زیات دی د دې باوجود هم تا مال اسماعیل او اسحاق راکو بډاګانی راځونه کې بچی دي کی مال دې بغیر علاج نه راکو دارنګه داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کیسه کې الله فرمای چې داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام هم د الله حمد و ثنا ویلو وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سلیمان صاحب الحمدللہ دا الله ډیر الله حمد و ثنا دا چې موږ له پډیرو خلکو باندې فضیلت را کړې ده دا شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک الله قرآن کې وی حکم راغله وقل الحمدللہ اے زما حبیب پیغمبر الحمدللہ ډیر وایا دا غره د جنتین مبارک مرضی وی جنتین بم د الله حمد و ثنا وی جنت کې بټول عبادتونه بند شي خود الله حمد و ثنا بجاری وي قرآن وی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن جنتین بویداد وی اے اللہ ستا ډیر شکریا مهربانی چې ما ممتا د دنیا د غمونو اخلاص کړو یا د آخرت د عذابونو نه اخلاص کړو دا غرګ بل ذکر راځي چې جنتین بدا دعا کوي دعواهم ان الحمد لله رب العالمین وې د جنتینو بدا دعای دا شان عزت مندو دا الحمدلله ډیر زیات فضیلتونه راغلي نن درته یو څو فضیلتونه بیانو چې کله انسان یو حدیث کې راځي اذا قال العبد الحمد لله و چې کله یو بنده وي الحمدلله وی الله رب العزت سوی صدق عبدی والحمد لله الله دومره خوشاله شي وی دې زما بنده ډیر سم خبر وکړه واقع ټول حمدونه زما د پاره په الحمدلله باندې الله ډیر زیات راضي کیږي او ډیر زیات خوشحالي دا مسلم شریف حدیث ته ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها وی الله دا هغه بندنه ډیر زیات خوشاليږي چې په هر نړۍ باندې او په هر ګډ باندې الحمدلله وی دی جمعه ما تاسو ته بیان کړو په الحمدلله باندې چې په وګو باندې الحمدلله ولې وي ځکه دا ډیر تکلیفونو سره تا را رسیدلی په ډیر لارو باندې را رسیدلی او الله نزيد تا کو تر ورسولې او بیا په دې باندې الحمدلله وي چې واپس الله ستاسو بدن په عافیت سره وباسي کدا وبلي په پیپړو کې پاتې شوی د پیپړو ټیږي کله بدن په بل ځای کې پاتې شوی بل بیماری نو ته وې الحمدلله یا الله واپس عافیت سره زما د بدن د اضافي وباسي دارنګ یو حدیث کې راځي ما انعم الله على عبده نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ وی الله په انسان باندې شی نعمتو کی او دا الحمدلله وی نو چې الله تعالی ورکړي دي پاغه ټول نعمتونو کې د ټول نه اعلی نعمت دار یا الله چې سوالي د دینه ولا الله نه اعلی نعمت ورکړي چې کوم انسان الحمدلله ویلي دغه یا انا لله وانا الیه راجعون ویلي دارنګ یو حدیث کې راځي لو ان الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من امتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله افضل من ذلك وی کله دنیا دا ټول سيزونه نبی رسول الله وي زما د امتي په لاس کې راشي او بل طرف ته دا وي الحمدلله نبی رسول الله وي دا یو کلمه زما د دې امتي د دې ټول دنیا د دولت نه اعلی ده د دې بیا امام ترمذی د دې وجه لیکي چې دا ولې ویل ان الدنيا فانيه والكلمه باقيه دنیا کې چې سره هر څومره سيزونه دا به ختم شي خدا دا الحمدلله کلمه دا نه ختمي او بل روایت کې راځي والحمد لله تملأ الميزان
الحمدلله دسی کلمه ده چې د میزان ټول تل په یو کلمه باندې ډکیږي. نو دی وجه نه عزتمندو دا خپل د ژوند یو مقصدی خبره وګرځول. روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام باندې بغم مرالو او پریشان به به ویل الحمدلله علی کل حال. او د الله دسی بنده ډیر خوښ. بعضی کسانی کنه بیماری ورې څنګه هغه الحمدلله خیمه دا بنده د الله ډیر زیات خوښ وي. الحمدلله گزاره کوما الحمدلله د الله فضل دی. یو تفسیر یو واقع لیکل دا وی ان عبدا من عباد الله تعالی قال وی ورځ د یو الله بندو سعجیب الفاظو کې د الله حمد و ثنا بیان کړه. هغه الفاظ دادي یا ربی لك الحمد یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. مزدار اے زما ربا اصل حمد و ثنا استاد پاردا څنګه چې ستا ذات او ستا سلطنت سره قابل ده دغه رنګ حمد و ثنا ستا لپاره. وی چې کله فرشتو دا واورید دا کلمات وی فعزلت بالملکین وی هغه ملکو ته د دې لیکل ګران شو چې دې له په دې باندې څومره ثواب ورکړي. فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا الى السماء وی ډېر حیران شوي چې دا خو داسې ناشنا کلمات دي سړي ویلو د الله حمد و ثنا یې وویله چې دا موږ څنګه ولیکو څومره ثواب ولې پکې ولیکو. وی لاړې اسمان ته وختل وقالا یا ربنا او الله تیرې ای زمونږ ربه ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. یا الله ننستا یو بنده داسې عجیبه حمد و ثنا کړې ده چې موږ د هغې د لیکلو د ثواب په طریقه باندې نه پوهېږو چې څومره ثواب ولې ولیکو. وی الله ورته ویلي قال الله عز وجل وهو اعلم بما قال عبده. الله تعالی څه پته چې بنده څه ویلي خو هسې د فرشتو نه تپوس کوي وماذا قال عبدي زما بنده څه ویلي دا کلمات ورته ویل یا رب لك الحمد یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وجه دا کلمې ویلې ناشنا کلمې ویلې ده. وی الله رب العزت ورته وی چې واقعي دا کلمه خو ډېر عجیبه کلمه ویلې ده. الله ورته وی اکتباها بس تاسو صرف دا کلمه ولیکئ چې فلانی ویلې ده کما قال عبدي څنګه چې هغه ویلې وه حتى يلقاني فاجزي بها. اے زما فرشتو گواه اوسئ چې د دې اجر تاسو نشئ ورکولی دومره عظیمه کلمه ده صرف تاسو دا کلمه ولیکئ باقي چې زما بنده ما سره میله وشي زه به برای راز دله ثواب ورکوما. د دې ثواب جاڼې او هغه بنده جاڼې زه جاڼې او بنده جاڼې تاسو یې صرف ولیکئ چې کوم دی دا فلانۍ کلمه ویلې ده. نو دې وجې نه عزتمندو الحمدلله د خپل ژوند مقصد ګرځول پکار دي. یو حدیث کې راځي والحمدلله تملأ الميزان وی الحمدلله چې کوم دی د میزان ټوله تله ډکوي. دغه رنګ دې نه علاوه د الحمدلله څه نور فضایل دي د دې لپاره چې موږ او تاسو د ژوند دا مقصد وګرځي. تاسو نه کله څوک تپوس کوي څنګه نو تاسو ورته مه وایئ چې ټیک یې اوس خو نن سبا ټول الکان بس انګریزانو بچی دي چې تپوس کوي څنګه I am fine good excellent head and shoulder دا به کې نوي الفاظ دي. head and shoulder دا هغه نوم هم دی د دې شیمپو خو دا head and shoulder انګریزي کې دې ته ویل کېږي چې زه ډېر خیمه بهتر یم. بهرحال څوک څه کلمه څوک کوي فټ فاټ څوک کوي ګډ ایکسلنٹ خپل مقصد جوړي. څوک راته وایي څنګه الحمدلله خیمه یا الحمدلله ولیکه الحمدلله I am fine الحمدلله I am fit fat پهله الحمدلله ولیکه بیا وروسته انګریزي ولیکه. خپل ثقافت وړاندې کوي خپل کلتور اسلامي وړاندې کوي چې خلکو ته پته لګي چې دا اسلامي خبره
او چې تا الحمدلله ویلا د میزان طلب الله ستاد نیکو نډک کی الله رب العزت دا کلمه زمون په خلی باندې جاری کی